یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هرکله راشئ. دا وخت تاسو د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6.9 د امن غږ ادبي نړۍ خپرونه اورئ. په نننۍ خپرونه کې مونږه د پښتو د ډېر لوړ شاعر ارواښاد مطیع الله تراب په هکله د هغې کلامونه مو واورېده، خبرې اترې مو وکړې او دا پروګرام د هغې په نوم دی، د هغې د جدایۍ په نوم دی. مطیع الله تراب زمونږ د پښتو ژبې یو ډېر ناویاته او یو ډېر ځانګړی، یو ډېر شوخ او ډېر پوخ شاعر و. د هغې شاعري به تل تر تله هغې ژوندي ساتي. هغه زمونږ نه که په جسماني توګه بیل شو، نو زمونږ سره په روحاني توګه، په ادبي توګه، په کتابي توګه موجود دی. مطیع الله تراب تر څو چې پښتو ژوندی وي، مطیع الله تراب به ژوندی وي. مطیع الله تراب د اولسي رنګ یو ډېر زبردست اثرناک شاعر و او الله تعالی ورله داسې حافظه ورکړې چې خپله ټوله شاعري به ورته ټکي په ټکي یاده هم وه. او چې څومره تاسو شاعران ګورئ د فیسبوک په لیکه باندې څومره مقبول شوي دي په دې تېرو 10 کارو کې، نو دغه شاعران چې دي دا ټول د مطیع الله تراب د اثر نه پس د فیسبوک لیکې ته راغلي دي او دغه رنګ او دغه انداز چې دی ډېرو شاعرانو خپل کړی هم دی. نو مطیع الله تراب یو تاریخ ساز او یو خپل رنګ لرونکی شاعر و. الله دې هغه جان ښایسته کړي. د اس ام اس په لیکه باندې چې کوم ملګري راغلي دي، په هغې کې آصف خان ریګیوال د روایت سره سم د ټولو نه اول راغلی دی. سلامونه کوي، وایي چې د شاه سعود شعرونه درته ادبي نړۍ ټولو مینوالو ته ډالۍ کوم. په مونږ چې رحم د اسمان نه کیږي څه به کیږي، په مونږ چې رحم د اسمان نه کیږي څه به کیږي، ځمکه مو للمه د باران نه کیږي څه به کیږي، او جنگ ته ملا وتړي بیا وایي چې تاوان مو شو، جنگ ته ملا وتړي بیا وایي چې تاوان مو شو، خلک په جنگ کې چې تاوان نه کیږي څه به کیږي، او څه وکړم یاره په بیلتون دې نغاري ووهم، څه وکړم یاره په بیلتون دې نغاري ووهم، چې ستا پتلو راته خفګان نه کیږي څه به کیږي، او چرې تارونه مې د ژوند د رباب، چیړې تارونه مې د ژوند د رباب یا مطربه، چیړې تارونه مې د ژوند د رباب یا مطربه، اوس چې زمانه یا قربان نه کیږي څه به کیږي. ډېره مننه آصف خان ریګیوال چې تا موږ سره د شاه سعود دومره ښایسته شعرونه شریک کړل. ظهور بابا د ګلبرګ نه وایي چې السلام علیکم قدرمنده ډاکټر صاحبه، بریالی او سربالا اوسئ، مبارک مو شه په څه شي دي جامعه کوهاټ یعنی کوهاټ یونیورسټۍ کې، کوهاټ پوهنتون کې په باقاعده توګه د پښتو څانګه پرانیسته شوه. بالکل دا د الله مهرباني ده. اول په پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګه وه، د هغې نه پس بیا اسلامي کالج پوهنتون کې پرانیسته شوه زما په مشرۍ کې په هغه وخت کې، او بیا د هغې نه پس په باچا خان یونیورسټۍ کې، عبدالولي خان یونیورسټۍ کې، په ملکن یونیورسټۍ کې او په سوات یونیورسټۍ کې هم دغه څانګې پرانیستې شوي دي او کار کوي. او دا یو بل قدم و چې په کوهاټ کې د وایس چانسلر صاحب په مهربانۍ او د ملګرو په زیار هلته پښتو څانګه خلاصه شوه. ډېر ښه وشو. الله دې وکړي چې د دې نه پس په خوشحال خان خټک یونیورسټۍ کرک کې څانګه پرانیستی شي، ځکه چې د خوشحال خان بابا په نوم پوهنتون دی او پکې د پښتو څانګه نشته. فرمان الله بنګش وایي سلامونه او احترامات، مطیع الله تراب ډېر خفه کړو، الله دې جنت الفردوس ورکړي، آمین. الله هم خوشحاله لره. ټولو ملګرو چې کوم میسیجونه کړي، د ټلیفون وخت دی، نو زه اوس د ټلیفون لوري ته ګام اخلم. 09115401403 یعنی 09152544143 یعنی
09152514143. ګورو چې زموږ سره وړاندې ملګری څوک را روان دی د ټلیفون په لاره. ما ته خو ټلیفون داسې روغ نه ښکاري نن. السلام علیکم. السلام علیکم. ټلیفون کې ما ته څه داسې ګړبړېشن ښکاري. دا خبره زموږ کلي کې یو انپړ سړی و نو هغه به هر شي سره به دا شن یو ځای کوو که نه ګړبړېشن ګپوټېشن. نو دا ده چې د ټلیفون په لیکه کې راته څه ګړبړ ښکاري نو زه نه یم خبر چې څنګه دي. اوس دا د ټلیفون راغی. السلام علیکم. السلام علیکم عباسین صاحب. ستړي مه شئ، په خیر. عباسین صاحب الله دې تام ژوند دې خوشحاله او باد لري. ټلیفون راغلی دی خو موږ سره خبرې نه کېږي چې وجوهات څه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، په خیر. عباسین صاحب الله دې تام ژوند دې خوشحاله او عزتمن لري. اولاد تراب صاحب د نبی علیه السلام په شان د قبر راغتو تیارو کې نصیب کړه. امین. الله دې خوشحاله لري هلته. الله دې ولا جنتونه ورکړي. زه د ډېر وخت نه ستاسو خاموش اورېدونکی ابراهیم د اخون محمد لنډۍ او الله دې ستا د دواړو جهان عزت نصیب. ابراهیم صاحب د اخون لنډۍ نه الله خوشحال لره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه کوو. دا ښاغلی ابراهیم زمونږ هغه ملګري کوم چې ټلیفون په لیکه راځي هغې ته خو ما نمبر ووایې. کوم ملګري چې د اس ام اس په لار راتله غواړي نو د هغې دپاره اسان چل دی. لاړ به شي لیکلو ځای ته، هلته به ولیکي KPK، بیا به ولیکي خپل نوم، د خپل ځای نوم او خپله خبره خپله پوښتنه به موږ ته په 8881 راورسوي. دا ګورو چې څوک دی بل ملګری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علی. ستړي مه شئ. دا الله الله مباد او خوشاله لره. تاسو څوک؟ دا خلابات ناکیم صاحب جناب علی. جی وای. د تراب دغه مالې خپو شو ډېر زیات او الله دې جنتونه ولا ورکړي. امین. او دا یو بل دغه شعر چې د پښتنو د پاره ویلې نو کاغذ یې راته وړاندې کړو نو ډېره مهرباني به وي. بیخي چې څه مخې لراله خو ستاسو نو قربان دي. بس صحیح ده جي صحیح ده. الله دې آباد او خوشحاله لره. قربان. 09152544143. ګورو چې دا ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. په خیر راځي. ګلاب خان امام له ګورونه. جی ګلاب خان ماما ستړی مه شئ. خیر اوسې. فریادي طرف نه سلام قبول کړه. فریادي صاحب ته مې ډېر احترامات او ډېره مینه ورسوئ. او یو کلام دې سره شریکم. قربان. ترنم کې وینو ما که ترنم کې ووایه. ترنم کې ډېر خوند به وکړي. ډېر خوند به وکړي. نور کله دننه نن مې بار سکري دي خوښه د ساکي واما په جار سکري دي. نور کله دننه نن مې بار او سکري دي. اخلم قدمونه زه حرمت هندکونه اخلم قدمونه زه حرمت هندکونه زه ما شراب تمرو سترګو بیمار اسکري دي. ما شراب تمرو سترګو بیمار او اسکري دي. وقاد ساکي واما په جار اسکري دي. نور کله دننه نن مې بار اسکري دي. روغو خلکو لري شئ تاسو ګناهګار به شئ. 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 ما خو فریادي منظر بیمار اسکري دي. ما خو فریادي منظر بیمار او اسکري دي. وقاد ساکي واما په جار اسکري دي. نور کله دننه نن مې بار او اسکري دي. ډېره مهرباني باسي. ګلاب خان ماما ستاسو ډېره مننه. الله هم خوشحال لره. دا و د ملاګورو نه ګلاب خان ماما چې په ښکلي ترنم کې موږ سره ډېر ښه کلام شریک کو د منظر فریادي صاحب. ګورو چې بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. او دا ملګری زموږ په لاس رانغی. 09152504143. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خی جوړ برابر د الله کرم ستړي مشي تاسو څوک چرته نه ډاکټر صاحب باندې نه فاروق خان خبره جی فاروق خان ډاکټر صاحب زه خو تاسو خاموش اوریدونکو یم خو نن نعمت الله صاحب غم باندې ډېر زیات دردمن الله هم خوشحاله لره الله رب العزت ولا مغفرت نصیب کړي او بس تاسو له الله عمر زندگی درکړي السلام علیکم امين خوشحاله شي ډیره مننه دا زموږ خوږ ملګری فاروق خان او الله دې خوشحال لري ګورو چې راتلونکي ملګری څوک دی د 091525013 په لار السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي په خیر تاسو څوک د چرته نه احسان باچا خبرې کوم دي احسان باچا صاحب وایي کنه صبر سره شریک وای بس سلام تاسو سلامونه بس قربان الله خوشحال لره ساده باندې ډیره مننه دا خغله احسان باچا ګورو چې د دینه پس څوک راځي بادشاہ راځي او که غلام راځي او دا ملګری اسی زمونږ ګډوډ شو السلام علیکم وعلیکم السلام باسین صاحب څنګه الله دا الله کرم په خیر علی ستړي مشي تاسو څوک صدیق خبرې کوم د کوټو چونګی نه جی صدیق صاحب بس سلامونه کوم تاسو ډیر لري آباد در لري جون دل او سلامونه خاد آباد سه خوشاله سلام علیکم 091525013 السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم قربان تاسو کې وعلیکم السلام سپر څنګه ورته روډ کوټ محمد دکاندار خبره کومه څوک دکاندار کوچه دکاندار سپر څنګه پورا د نوم را تخپل بیا وای مبارک کوچه دکاندار خجی کوچی سے وای اسرائیل موجی په کوچی مشهوري مجي خجی ها سفید څنګه دا ذاتی رقم دی څوک جی دا شاعر چې نو بچي دا جی د کامه او د کامه ذاتی رقم یو جی الله یې ورته په تاسو کې دې شاعر وي ډیر لوی شاعر مګرو خبرې پولی ما خو په نن نه خو بیا چې څه مشرو کته نو ما خو ډیر خو ډیر خوب دې کې الله تاسو له ماجر درځي امين الله خوشاله کړي امين خوشاله ډیر مهرباني کوچه دکاندار زموږ سره ملګری او ګورو چې دا وخت زموږ سره د ټلیفون په لیکه څوک راځي 09152544143 السلام علیکم وعلیکم السلام واسین څنګه دا الله کرم ستړي مشي خیر ورته رانه یاره د پروګرامونو کې موږ سره تاسو ورک شوی دی خدای په خیر به راځي شکر الحمدلله وای کنه تاسو خیر مهربان شاه خبرې کوم څه په څنګه ورنه جی مهربان شاه سے وای نو څنګه ما هدایت الله کرنا ته پوسټ کړو فل دا غزاتی سره مصروفیت موږ ځکه چې بیمار نه نور بچی کی ژوند بالکل جی ګرمای تنگ کړو ما یخ زه ته تلو دا چې منګم سره ته دی یار بس دا خدانو زمانه ډیره کړه خو په مخ خدای خپل ته خبر یاخ کو ته خیره او به الله فضل کو الله فضل کو زبس مرګرو ته سلامونه وایو چې هم دې روغ او عمر دې روغ او خوشاله رحمانه قربان خوشاله شه ډیره مهرباني ګورو زمونږ په ادبي نړۍ کې چې کم راتلونکي ټلیفون دی او څوک راځي سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر تاسو څوک ته چرته نه احمد خبرې کوم دي د کوهاټو جی احمد صاحب په خیر علی هر کله راشي په څلورو ټیرونو راغلی ما ها اها ډیر اعلی دا خدای اصل کې تاسو ځان سره کاغذ باندې اوسو هندس لیکي نو بیا به نه هېریږي نه نه دا پړه باندې مونږ یې ښه جواب دی ډیر ښه جواب دی زبردست تاسو شهیدی دا غلط ده کوزه سره یو غلطان دي ارشاد سدي حالات لیونیک موس طالبنی سدي حالات لیونیک موس طالبنی ځان را تکلا کلخکاری پرختیا لیونی سدي حالات لیونیک موس طالبنی یو د یادونو سرنګار دې بل میاشت بادرو
یو د یادونو سورنګار دی بله میاشت بادرو دا ځل به روغ نشم که شم در پسې بیا لیونې دا ځل به روغ نشم که شم در پسې بیا لیونې یو د یادونو لکه جی جناب لکه ادم غوندې زه هم یم د هوا لیونې لکه ادم غوندې زه هم یم د هوا لیونې ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونې د دې حالاتو لیونې کم اوس ستا لیونې په تورو غرونو کې ځکه زړه راټول غونځوي په تورو غرونو کې ځکه زړه راټول غونځوي ساباسین پیدایشي دی د ښکلا لیونې د دې حالاتو لیونې کوم اوس ستا لیونې د اخره کولو یو جهان. ډېره مننه احمد صاحب، خوشحاله اوسئ. دا ښاغلی احمد د پېښور نه چې موږ سره یې زما کلام شریکوو. خوشحاله دې اوسي. ګورو چې د احمد صاحب نه پس څوک تشریف راوړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واسم صاحب ښه یې؟ د الله کرم په خیر علی. تاسو څوک د چېرته نه؟ واصف خان ارماني خبرې کومه کړي ملکیل نه. واصل خان ارماني صاحب جناب. خوشحاله اوسئ. رحمت الله تراب خفه کړو ځکه چې د ادب یو زیان وشو که نه؟ ډېر زیان وشو. ډېر لوی سړی لاړ. داسې شاعر زموږ د منځه لاړو چې هغه لر او بر کې مشهور و. بېشکه. بلکې په ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې پښتانه وو هغه ټولو کې مشهور و. واقعي. د رحمت الله صاحب یو دوه شعره به زه ووایم. ارشاد. وایي نور هر شي کور ته یو المارو باندې جګړه ده او زمونږ د مشرانو انارو باندې جګړه ده. دا یو دوه شعره مې ماته یاد دي. مهرباني. خوشحاله شي. تاسو مننه کوم چې بابا سین صاحب تاسو مننه پدې کو تاسو په رحمت الله تراب باندې پروګرام په دې مننه کوم. خوشحاله شي. خوشحاله شي. ډېره مننه. دغه کوم شعر چې تاسو ووایئ زما خیال دا دی چې دا خو د تراب صاحب شعر نه و، خو بهرحال یو شعر و. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. دا دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو ټلیفون لګېدلی دی، خپله خبره کوئ. ما ویل تراب صاحب اوس ولاړ شریف صفوي. تاسو څوک خبرې کوئ چېرته نه؟ زه اختر محمد کسانو نه یم. ښه جي. بلکل تراب صاحب خو یقینا غټ تاوان دی. ستاسو پروګرام او ډېر زیات خوښ دی. مهرباني. بس دوه ګڼې سلامونه. ښه ده باد. ډېره مننه. ډېر خوشحاله شي. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک راځي. 09115241403. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علی. تاسو څوک د چېرته نه؟ ډاکټر صاحب مجیب الرحمان خبرې کوم. مجیب الرحمان صاحب د کوم ځای نه؟ لندن نه رہے. ستړی مشې. ستړی مشې. ستړی مشې. ډېره مهرباني. ډېره مننه. زموږ طرف ته د اواز نه راځي. او بس دا ځینې علاقو کې ګډوډ پیدا شي کله کله. دا ټرانسمیټر مسله وي. نن دویم ورځ د پروګرام د نری اواز راځي او بس ما یې د دې لپاره مې وکړ نور هم خاموش پروګرام اورو. الله هم خوشحاله لره. ښه ده. وباد اوسئ. کله کله د موسم وجې کله صحیح مختلفې خبرې کېدی شي. بس دې لپاره مې رنګ وکړو دعاګانې وکړو او مې دا ټیشن ته ډېر خوشحاله شي. الله هم ښاد لره. ډېره مهرباني. مجیب الرحمان صاحب ډېره مننه. دا ښاغلی مجیب الرحمان د لډن هغه ځای دی چېرته چې د پښتونخوا بانی بادشاه ملک احمد خښ دی. د هغه قبر هملته کې دی په لډن ډیرۍ ملکنډ سیمه کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واقف خان یو ځل بیا راغم. جی جناب.
تاسو ویل چې دا د مطیع الله تراب نو دا هغه د خپل نه موریدلی زه به ان شاء الله هغه پورا دا کوم بیا به تاسو طاقت سره پکې وي. سمه ده دا هغه د خپل نه موریدلی دی کې کسر هم څه دا ټیم کېدای شي بالکل کېدای شي نه دا هغه د خپل نه موریدلی بلکې ما په پورا کتره دی اوریدلی مې ماته یاد مو دا ټیم ما نه دا کوم چې کسر دی ما نه هیر شو. سمه ده خوشحاله شي. 09152544143 09152544143. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرازق رکشے والا بیگا ما تر آیات شو ما چې سړی چرته ورکته والله باندې دې پروګرام اورم خو کله کله بس سلام نه پریږي نو بس بیا رنګ نشم کولی بس پروګرام خیر اورم. ها الله دې خوشحال لره دا خدای چې بس اورې باقي خو د وزګار چې وزګاری سړی نو کله رابطه وکړي او که نه نو خیر دی. بس باندې دې نه ورته ګوزګار نو د ګیس بچول مې لا باندې دې غړي وو چې خبرې مو ځانې کړې مې دا خبرې مو سم مونږ پروګرام یې باندې چې بیګا خو مزار وره ډیر ښه نو بس باندې چې پروګرام نه غوښتل چې هر یو اورو کنه او بیا دې دې مو چې ته کنه چې خو نه ورو کنه باندې ظاهره ده بس باندې چې تعالی خو یې په کومر در کې او ټول دوا سلام وایا بس چې په صرف دوا سلام نه راغلی قربان ډیر مننه ډیر مننه کنه دی او راځولې چې په یو رینګ کړو خو خیر دی هغه نو مس کله دوري نو ورته کله کله راځه کنه سمه ده ډیر مننه خوشحاله شي. دا ښاغلی عبدالرازق رکشې والا چې زموږ پروګرام په رکشه کې موري او وایي چې کله سورلی را سره نو بس بیا ټلیفون نشم کولی کار کومه ټیک وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جناب علي ستړي مه شئ په خیر علي تاسو څوک دی چېرته نه فارمسی اباسین صاحب زه شیرزمان خلیل خبرې کوم افتخار پایان حضرت بابا نه. جی شیرزمان خلیل صاحب وایه بس الله ماشاء الله عزتمن قدرمن کا الله پاک دې عمر سر دې عزت خیر تر کی امين سره ستاسو مطیع الله تراب سے باندې بس خوش الله دې درجات بلند کی امين الله دې بخنه او کی ماشاء الله دې خپل پروګرام هم پیو جی جی بس زین لګول تاسو سلامونه ټول ټول دین کو تا ډیر مننه الله خوشحال لره ډیر مهرباني شیرزمان خلیل صاحب. ها د اس ام اس په لار باندې ملګري را روان دي ګورو چې دا څوک دی وایي چې ډاکټر محترم د مینې ډک سلام کوم خوږو مینوالو ته هم سلام کوم. مختار د مطیع الله چې وفات شو څنګه دی غم لیونی غم ښه دا چې زمونږ لیونی ده وایي چې غم واقعي چې لیونی دی او مونږ یې لیوني کړو. اوهو ماشاءالله دا ملګری زمونږ سره پته نشته چې ولې دا اواز صحیح رانغی د ټلیفون. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. سلیم استاد صاحب په خیر ستړي مه شئ تاسو په خیر علی خیر د نصیب څخه خوشحاله شئ ژوندی اوسئ قدردانه شئ. څنګه دی لوړګي کې حالات ښه دي؟ بالکل انشاءالله چې امن دی خدای پاک آباد لره. شکر دی ښه جي سلیم صاحب څه به وایې؟ یو خو مې دا عرض دی چې پرون هم پروګرام نه اورېدلی एकदम ودرېدو هغه په زوره ورشي او نن هم محرومه یم ته دا پېښور کې که په لوړګي کې؟ لوړګي کې. ښه جي بس څه ووایم نو بس سګنلې مګنلو کې به ګړبړي نو نیازمین راته ټیلیفون وکړو که نه چې پروګرام شته ما چې ښځه صحیح ده هغه یې اوري قربان بس عزتمند او صحتمند شي خدای پاک الله مو ښاد لره ډېر خوشحاله او ټول ټیم ته عرض وکړم قربان او مننه داسې ازغیجن مې چې ژوندون شولو داسې ازغیجن مې چې ژوندون شولو ورک مې زړګي هسې سکون شولو او دروغ او په رښتیا باندې به څه پوه شم دروغ او په رښتیا باندې به څه پوه شم لاره کې ریبار چې واپس تم شولو او لارې تورې شپې د بېلتانه چې وي لارې تورې شپې د بېلتانه چې وي شریکرن مرګوره سبا هم شولو مننه او امن لاره څومره وږمداره وي امن لاره څومره وږمداره وي لل مو باندې هم سپرلی زرغون شولو
مننه او را به شي په خپله زه ډاډه یم را به شي په خپله زه ډاډه یم خیر دی که سلیم پسې مجنون شولو ډېر ښه ده ډېر ښه ډېر قدردان شي یقینا دعاګانو کې عادي وسله مهرباني سلیم استاد د لواړګي نه مونږ یاد کړي و الله دې خوشحال لري ګورو چې د سلیم صاحب نه پس د چا وار راځي السلام علیکم وعلیکم السلام اوازین صاحب څنګه الله خیر د الله کرم ستړي مشي تاسو څوک چرته نه پروګرام کې تاسو ستړي مشي په خیر راغلی قربان تاسو څوک یې چرته نه جامداد بچا شي بالا جی جامداد بچا سے وای څنګه الله خیر دی د الله کرم د ډېر فضل مزونګم په پروګرامونه نور دي خو ستاسو خپل نه ور تختیدل مزونګم تختیدل ګرمي صحیح 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 نور خیر دی خیر د الله فضل له کرم دی الله دې مبارک او خوشاله او صرف بزانم برته خولو چې عاشقان دي یونو جامداد باچا سے الله دې خوشحال لره بریاله اوسه الله دې مبارک او خوشاله ډېر خوشاله ډېر مهرباني دا خغله جامداد باچا د جامداد باچا نه پس ګورو چې څوک را روان دی د راغې السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي په خیر تاسو څوک د چرته نه تاسو غږ صحیح نه راځي بیا راته وایي نجیب الله د سپیکر تخله نږدې نیسه چې आवाज صحیح راځي د الله کرم جی ارشاد په هر کار په هر هنر کې تادیګاره هر کار په هر هنر کې تادیګاره چې باندې نه پاتې شو ډېره مننه دا خغله نجیب الله اواز صحیح نه راتلو پته نشته چې وجه سوا خو بس اواز تر مونږه پوره نه را رسېدو ګورو چې بل ملګری څوک دی السلام علیکم او کله کله ټلیفون چې دی دا لیونی هم شي که نه عجز ستړی هم شي که نه السلام علیکم مساج بو درغلی وی جانا پما باندې بجودا خبر سلوی جانا واه مربو مساج بو درغلی وی جانا واه پما باندې بجودا خبر سلوی جانا واه یو تصویر می درته پاتې په میراث کې وي یو تصویر می درته پاتې په میراث کې وي لاس مې د هر څه نه ختلوي جانانا لاس مې د هر څه نه ختلوي جانانا نیم برانه پاتې د ښکلي غزل تورو نیم برانه پاتې د ښکلي غزل تورو زړه مې د ډېره درده زنګېدلی وي جانانا زړه مې په ډېره درده زنګېدلی وي جانانا په ما باندې بجوده خاورو سلوي جانانا ډېره مننه هم د دې سره د فیسبوک د ملګرو سره زمونږه وخت پوره شوی دی د هغې نه به اجازه تخلو خپرونه به همدغسې دوام لري ستاسو ټلیفونونه ستاسو اس ام اس ستاسو پیغامونه دا به مونږ ټول اورو او دغه د زو د میلوري ته بیرته راځو ستاسو سره ډېر